چې کوم سیستم دی پروویژن اف جسټس په حواله ستاسو کردار دا څومره اهم رول دی دا سیستم زموږ ظاهره خبره ده چې بینچ او بار د دواړو د کوششونو د کردار په وجه باندې نن دا ډیلیوري کړي بیا ورسره د هغې نه اهم رول ستاسو د بنیادي حقوقو حفاظت یعنی پروټیکشن آف فنډامنټل رایټس زمونږ په ملک کې او په دې حالاتو کې او په دې وخت کې د فنډامنټل رایټس پروټیکشن چې کوم دی نو دا ما خیال دا یو ډېر لوی خدمت دی چې تاسو یې نن کوئ او دغه شانتې بیا مونږ سیاسي خلک یو او تړون زمونږ د آئین سره دی او د جمهوریت لپاره دی خو زه دا برملا اعتراف کوم چې د آئین د بالادستۍ لپاره او د آئین د تحفظ لپاره او د جمهوریت د مضبوطیا لپاره زما کردار دومره وزن نه لري چې څومره د ملک د وکیلانو کردار وزن او اهمیت لري او دغه شانتې بیا انډیپنډنس آف جوډیشري دلته ذکر وشو د هغې تحریک چې کوم د افتخار چودھري صاحب او هغه وخت نورو آنریبل ججز په حد کې چلېدلی وو تاسو ووایئ چې افتاب خان نه تاسو څه غوښتنه کړې وه او وخت کم و نو هغه خبره سر ته ونه رسېده بیا د هغې نه پس سردار مهتاب صاحب چیف منسټر شو په هغه وخت کې به ټینیورز ډېر محدود و کم و اکثر به هاف وے تھرو 2 کاله 2.5 کاله کې به حکومت پیک اپ شو درانی صاحب ته دا اعزاز حاصل و چې هغې 15 کاله خپل پوره کړل او الله په ما دا کرم و چې ما 15 کاله خپل پوره کړل خو که د لویز موومنټ نه وې چلېدلی او د یو ډیکټیټر خلاف ستاسو موومنټ کامیابه شوې وي نو دا زه یقین سره ویلی شم چې نه نصیب ترمیم کېدی شو نه NFC اوارډ راتلی شو نه ما 15 کاله ټینیور پوره کولی شو دغه هر څه څه شوي دي په دغه کې زه د ټولو نه زیات کریډټ د پاکستان ټول لایرز ته ورکوم دا ستاسو د تحریک دا ستاسو د تحریک اثرات نو لهذا صدر صاحب مونږ ته شو بلډینګ جوړ کړ مونږ ته شو معمولي ګرانټ ورکړ تاسو د دې ملک د آئین او د جمهوریت حفاظت وکړئ تاسو د دې ملک د آئین او د جمهوریت لپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړئ تاسو د دې ملک د سیاست نه یو ډیکټیټر باد کړ نو زه چې ورته په دې نظر ګورم صدر صاحب نو ستاسو ډېره مهرباني خو زما په خیال مونږ ستاسو محسنان نه یو تاسو زمونږ د محسنان یې چې زه ستاسو په خلاف زه چې ستاسو د ټولو کردار ته ستاسو تاریخ ته او ستاسو جدوجہد ته ګورم نو ضرور به څو نقطې داسې دي چې هغه ستاسو وړاندې ایښودل غواړم او زه به کوشش کوم چې زه پاتې تقریب زما د 15 شل منټو نه زیات نه ځکه چې دراني صاحب به مونږ خبره کوي دراني صاحب نن په صوبه کې موجود دی زه په اسلام آباد کې دراني صاحب نن لیډر آف د اپوزیشن دی نو د صوبې سره تړلي معاملات به زما په خیال چې هغه په بهتر انداز بیان کړي شي زه خو په نن ډول کې اول تاسو سره خبره وکړم چې هغه خبره لږه تشویشناکه ده او که په وخت کې مونږ مخنیوي ورکړو نو خدای به که ډېره لویه تباهي ځان سره راوړي شي هغه دا چې کوم فرش ویو دی د ټیرریزم یا د انسرجنسي که تاسو ګورئ د تېر څه وخت داسې یو ځلې بیا د ملک په مختلفو برخو کې او په حصو کې بالخصوص بیا په بلوچستان کې او په پښتونخوا کې داسې واقعات لګیالي کېږي چې د هغې نه دا خدشه پیدا شوې ده چې هسې نه خدای وکړه دوباره مونږ د هغې حالاتو سره مخامخ شو چې کوم حالاتو سره یو ځل مخکې مونږ مخامخ شوي وو ما اول خو به په دې فورم
زدا مطالبه وکړم او مطالبه به د ریاست نه کوم ځکه چې زموږ په ملک کې اصلي اختیار او واک چې کوم دی نو دا د ریاست دی نو لومړۍ مطالبه به زما او غوښتنه د خپل ریاست نه چې دې اړخ ته د هغې توجه شته او که نشته بانګ وایي زما په خیال دا جفت جومات دی ما خبره کوله د دې فرش ویو اف انسرجنسي ورته وایي یا د تھریټس چې ورته وایي ما په دې حواله خبره کوله که تاسو وګورئ نو داسې ښکاري لکه چې د تېرو وختونو هغه یو ریپیټ روان دی مخکې وختونو کې چې دا سلسله شروع شوه نو اول به آیسولیټډ انسیډنټس هغه وخت کې به کله قومی مشران ټارګټ شو کله به سرکاري اهلکار ټارګټ شو کله به عام ولس ټارګټ شو کله به بچي ټارګټ شو آیسولیټډ انسیډنټس او ورو چې کوم دی نو د دې په تعداد کې او په شدت کې اضافه کېده اصل چې خدای مکه دا آیسولیټډ انسیډنټس چې نن موږ کوم وینو د دې کړۍ سره یو ځای شي او که دا کړۍ یو ځل یو ځای شوې نو دا زنځیر ماتول به بیا ډېر زیات ګران کار دی او زه ځکه دا خبره کوم چې 40 کاله مخکې کومې غلطې فیصلې مونږ کړې وې د هغه غلطو فیصلو په نتیجه کې مونږ یو مصیبت خپل کور ته راوړ او 40 کاله بیا یو ډېر لوی قیمت مونږ ادا کړ زما خیال نه دی چې مونږ پښتانه د دې نه سیوا قیمت ادا کولی شو ځکه چې قیمت مې په دې داسې ادا کړه چې وینه هم زما توی شوه یعنې د پښتنو توی شوه او بدنام هم وشو یعنې دهشتګردۍ د ټولو نه زیات متاثر هم پښتون قوم کړ او دا تاثر هم لاړ غلطو بې بنیاده چې دهشتګردي څومره په دې خطه کې ده نو د دې لپاره موږ نه ذمهوار یو ما نه یو کال مخکې یو ډېر ذمهوار کس نوم اخیستلی زه مناسب نه ګڼم یو ډېر ذمهوار کس ته یو ریاستي ادارې یو ډېر ذمهوار مشر ما نه دا تپوس وکړ چې حیدر خان دا چې کوم یو مخصوص تحریک نن روان دی
د دې د مخنیوي څه طریقه ده او دا تحریک چې کوم هغه یادولو بنیادي طور د هغې اواز اول د سابقه قبایلي علاقو نه شو او چې کوم د پښتنو بنیادي مشکلات دي او ناانصافۍ دي بنیاد یې ده ما هغه ته ویل چې صاحب پکار دی چې لږ خپل سوچ بدل کړې ستا سوچ په دې فوکس دی چې دا کوم تحریک شروع دی زه به دا تحریک څنګه کمزوری کوم او زه به دا تحریک څنګه ختموم او د هغې لپاره هر حربه استعمالولو ته ته تیار یې دا سټراټیجي دې بدله کړه دا سوچ دې بدل کړه چې کوم کورونه هلته تباه شوي دي هغه کورونه واپس جوړ کړئ چې کوم کاروبارونه هلته متاثره شوي دي هغه کاروبارونه واپس روان کړئ چې په چیک پوسټ د کومو خلکو بېعزتۍ کېږي دغه بېعزتۍ ختمې کړئ چې په بارډر په تجارت کې کوم رکاوټونه دي دغه رکاوټونه ختم کړئ چې د کوم بنیادي آبادۍ او ودانۍ او د ترقۍ نه دغه علاقې محرومه دي دغه ترقي آبادي او وداني وله ورکړئ چې دا وکړل هیڅ پریشاني نشته خو که دا نه کوئ او د زور په بنیاد دا آواز دباوخی نو دا آواز نشئ دباولی ځکه چې دغه خلک انتها ته رسېدلي دي دغه خلکو اوس هر څه په ډوله بولي او نن موږ دا وویل قرآني صاحب دلته ناست دی چې سابقه قبایلي علاقې کومې زموږ دي چې اوس د پښتونخوا برخه شوه نن هملته ډېر سیریس او ډېر کمپلیکیټډ ایشوز شته دی د مرجر وخت وشو خو هلته کې نن هم ایڈمنسټریټیو ریلیټډ پرابلمز شته هلته نن هم judicial or legal systems are related issues or problems start. Al-Tananam financial mushkilat or constraints start. Or Al-Tananam development related mushkilat or kami start. Or Al-Tananam zamung da khpal mulis wa da khalko trust deficit start. Da daga ilaqo mainstreaming ډېر زیات ضروري دی د دغې ولس مینسټریمینګ او د هغې جایز ګیلې ختمول دا ډېر ضروري دي چې یو خوا دا فرش ویو موږ وینو او بل خوا موږ د دغې علاقو د دغې خلکو محرومي ګورو نو دا بدقسمتۍ نه یو ډېر لیتل کامبینیشن جوړېږي یو ډېر خطرناک کامبینیشن جوړېږي چې کوم بیا خدای نو که زموږ خلاف استعمالېږي شي دې سره تړلې خبره زمونږ د دې خوا ګاونډي ملک وته تاسو باندې په دې ښه پوهیږئ چې د افغانستان حالات او معاملات موږ نه مخکې متاثره کړي وو او موږ به بیا متاثره کړي د افغانستان د امن به په موږ مثبت اثرات وي او د افغانستان د بدامنۍ به په موږ باندې منفي اثرات اوس تیر څه وخت داسې افغانستان کې یو پیس پروسس شروع دی اوس داسې پیس پروسس شروع دی چې یو خوا ته معاهده کېږي او بل خوا ته د معاهدې باوجود لوی واقعات کېږي لوی پېښې کېږي یعنې د دغې معاهدې په نتیجه کې هلته کې د تشدد کمېدو په ځای باندې تشدد سیوا کېږي دا ډېره د پریشانۍ خبره ده موږ فکرمند یو او غوښتنه کوو چې په افغانستان کې که هغه امریکا ده که هغه افغان حکومت دی که افغان طالبان دي د موږ ټولو ته دا خواست دی چې یو معاهده هم هغې پورې نشي کامیابېدی چې څو پورې مکمل ډزبندي وشي مکمل سیز فایر وشي نو د دې اړخه زموږ د شریکې بخواست خواهش دی چې مکمل سیز فایر یې وکړي هله به دا معاهده کامیابېږي بل په افغانستان کې دننه چې څومره سټیک هولډرز دي
هغه سټیک هولډرز د په دې پروسس کې انوالو کی الله بلا موعده کامیابی او بل دا بنیادی اصول به موږ خپل کو عملاً زبانی نه چې افغان پیس پروسس has to be Afghan owned and Afghan led اور د فیسیلیټیټر په حیثیت چې کوم زموږ کردار دی نو پکار دی چې موږ خپل کردار ادا یعنی موږ او زموږ ملک او زموږ ریاست خپل کردار ادا ځکه که دا مسله نه سمېږي نو الله دې زما خبره غلطه ثابته کړي خو زموږ به په خپل وطن کې مکمل او پایدار امن نصیب نشي دې سره سره دا بدقسمتي چې زموږ د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فقدان هم شته او څو پورې چې د اعتماد دا فقدان ختم شوی نه دی او کم شوی نه دی نو د دواړو ملکونو مشکلات کمیږي نه بلکې د دواړو ملکونو مشکلات سیوا کیږي او د دې اثرات په ټول پاکستان دي خو د دې د ټولو نه سیوا اثرات په پښتونخوا دي نو لہذا زمونږ د ټولو پښتنو دا فرض جوړېږي چې مونږ د دې لپاره په هر فورم باندې اواز وکړو بیا دغه شانتې زه په دغه موضوع خبره نه کول غواړم دا موضوع زه دراني صاحب ته پرېږدم حالانکې زما د پارټۍ د سیاست بنیادي برخه ده 18th Amendment NFC Award او Provincial Autonomy خو بهتره به دی چې دراني صاحب په هغې باندې زموږ رهنمایي البته زه یو خبره وکړم چې بار بار یو خبره کېږي چې بھائی موجوده فیډرل پارلیمنټري سسټم چې کوم دی نو دس هیز فیلډ ټو ډیلیور دا خبره ما هم اورېدلې او تاسو هم اورېدلې او بار بار خبره کېږي د پریزیډنشل سسټم نو زه کم از کم د دې فورم نه دا یو خبره ډېره واضحه کول غواړم چې که دا ملک چلیږي نو دا به د آئین په مطابق چلیږي او زما په آئین کې پریزیډنشل سسټم نه دی زما په آئین کې فیډرل پارلیمنټري سسټم او د وړو صوبو زما غوندې د صوبو د حق تحفظ هم په پریزیډنشل سسټم کې ممکن نه دی زما غوندې د صوبې حق تحفظ هم په فیډرل پارلیمنټري سسټم کې دی لہذا د دې فورم نه زه دا هم به غوښتنه کوم چې د ملک جمهوري نظام سره او موجوده سسټم سره هیڅ قسمه کھلواړ نه کېږي مونږ نور ایکسپریمنټس برداشت کولی نشو چې دا څومره تجربې راباندې وشوې دا یې دې سره تړلې چونکې دلته ما ته ټول وکیلان مخامخ ناست مسینګ پرسنز او دا کیسز به ستاسو وړاندې ډېر فریکوینټلي راځي کله چې موږ د مسینګ پرسنز خلاف خبره وکړو د هغې سره په دې ایشو خبرې وکړو خلک یې خپل خلاف وکړي چېرې دا خو خلک دي موږ سره دي او تاسو وایئ چې دا خلک موږ آزاد کړو که دا خلک موږ آزاد کړو نو سبا به د دې څوک ذمه وایي زما مطالبه دا نه ده چې کوم خلک تاسو د څه الزام په بنیاد ګرفتار کړي دي هغه تاسو آزاد کړئ زما مطالبه دا ده چې هغه د قانون مطابق راولئ او عدالت کې پیش کړئ دا ډیټینشن ایلیګل دی چې کوم تاسو کوئ که ستاسو اینټي ټیرریزم لاز کی کمی وي لاز ولې ټیک کړئ که ستاسو عدالتي نظام کې څه کمی وي strengthen it خدا نشي کېدلی چې ته یو سړی کال شپږ میاشتې 2 کاله illegally detain کې او د هغه وارثان د هغه د کور خلک هغوی غریبانانو ته دا پته نه لګي چې دا انسان مړ دی او که دا ژوند دی او زه خو اوس د دې درد نه تېر شوی یم ځکه چې اوس زه د چمن نه راغلی یم د شهید اسد خان چغزي په کیس نو دا یو بل لوی مشکل دې مسینګ پرسن سره د ولس اعتماد پر ریاست کمیږي لګیا دی د خلکو ګیلې سیوا کېږي د خلکو زخمونه
جوړیږي نه، د خلکو زخمونه نور هم ژور کېږي دې وخت کې. او بیا انډیپنډنس اف جوډیشري دلته خبره وشوه. ما ته مناسب هم نه ښکاري چې زه دا نومونه د ججانو صاحبانو وایم، ځکه چې زه یو جج هم پولیټیسایز کول نه غواړم، ځکه چې ججان هم پولیټیسایز کړي نو دا موږ ججانو سره ښېګڼه نه کوو. خو مجبوره به دې شو چې څه وینو، نو که خاموشه پاتې شو نو یو مجرمانه غفلت. دلته د یو محترم سپریم کورټ د جج خبره وشوه. د سیویل کورټ نه چې یو کیس شروع شي نو د هغې اخري فیصله چېرته کېږي؟ سپریم کورټ کې کېږي. اوس چې د سپریم کورټ یو آنریبل جج د خپلې ازادۍ جنګ کوي، هغه به زما او ستا جنګ څنګه وکړي چې د سپریم کورټ په یو آنریبل جج باندې که هغه هڅ وکړي داسې قسمه پریشرز راشي لکه دا نن چې موږ وینو، هغه انسان به څنګه خپل فرایض ادا کړي. نن دا تاثر ورکول کېږي چې محترم فایز عیسی صاحب غوندې ججان چې کوم دي، الله مکه خدای مکه دوی بدیانت کوي. نن دا تاثر ورکړل کېږي چې داسې خلکو چې کوم دی نو هغوی خپلې اساسې پټې کړي دي. نن دا تاثر ورکړل کېږي د هغوی د پټیشن چې کوم دی د هغې د داغ دارولو کوشش کېږي. نن نو زه کم از کم د یو سیاسي کارکن په حیثیت دا خبره کوم چې پاکستان ته، زموږ لیګل سسټم ته، زموږ جوډیشل سسټم ته، تاسو ته، ما ته، ولس ته، موږ ته نن ضرورت کوي، نو موږ ته د جسټس فایز عیسی غوندې د ججز ضرورت. نو موږ اخیستل مجبوري شي. دا خواست به زه خپلې پارټۍ ته هم کوم، دا خواست به زه نورو سیاسي جماعتونو ته هم کوم، او ټول اول به دا خواست زه تاسو ته چې یو ځل مخکې د ججز په انډیپنډنس، د جوډیشري په انډیپنډنس یو وار شوی، تاسو میدان ته راوتلی، تاسو مقابله کړې ده، تاسو هغه تحریک لیډ کړی دی. که الله مکه داسې حالات بیا راځي او تاسو دې نتیجې ته رسئ چې بیا میدان ته راوتل غواړي، نو دا به درته خواست وي چې بلکل د عدلیې د ازادۍ لپاره میدان ته راوځئ، او دا مې راسره وعده ده که داسې وخت راغی نو په میدان کې به درسره وځو چې څنګه راسره وکړو. ما چې څومره وخت تاسو ته ویلو د سګرټ ته ګورم زما وخت پوره شوی دی، زما وخت پوره شوی دی، او الله دې موږ له همت راکړي، ځکه چې ما ته او دراني صاحب ته موږ ټولو ته همداسې څه نیمګړي کارونه پاتې دي. خدای دې کړي چې هغه موږ مکمل کړو، دراني صاحب چې دا نور وخت هم مکمل شي. ملګرو مشرانو او خویندو، ما نه به اوس دا تپوس وشي چې تا خو تش مسایل بیان کړل نو حل یې څه دی. اول خو زه دا ګڼم چې کانسټیټیوشن سپریم خو په دې آیین کې د هر چا د حدودو تعیین شوی دی، په دې آیین کې د هر چا رول ډیفاین شوی دی، د هرې ادارې رول ډیفاین دی، د هرې ادارې اختیارات معلوم دي. زموږ هېڅ خواهش او شوق نشته چې موږ چا سره جنګ وکړو، او بیا په خپل ملک کې د خپلو ادارو سره
د جنگ خواهشمند وي او د جنگ غواړي، خو دا یو بنیادي اصول به خپل وغواړي چې په آئین کې کوم رولز ډیفاین دي. هر اداره به ځان د آئین پابند کوي، هر اداره انسانان به ځان د آئین پابند کوي او پیریان به ځان د آئین پابند کوي. الله وکړه. نو دا بنیادي اصول به موږ خپل نه کړل نو ملک پکېدی شي. او دویم چې بیا د دې لپاره زما په خیال چې یو نېشنل ډایلاګ ضرورت. اول خو به زه د دې سټیج نه خپل پښتون لیډرشپ ته درخواست وکړم چې د پاکستان په سطح د یو ډایلاګ ضرورت دی، خو د پښتونخوا سره او پښتنو سره تړلې چې کوم مشکلات او مسلې دي په دې باندې زما په خیال چې فوري طور د یو ډایلاګ ضرورت. چارټر آف ډیموکراسي اینڈ چارټر آف پاکستان ډېر ضروري دی. په اول د پښتونخوا او د پښتون قوم د چارټر ضرورت دی زما په خیال. او د دغې لپاره زه به کم از کم خپلو مشرانو ته هغه محترم مولانا فضل الرحمان صاحب دی، هغه محترم سراج الحق صاحب دی، هغه محترم محمود خان اچکزئی صاحب دی، هغه محترم آفتاب احمد خان شیرخوا صاحب دی، هغه هر څوک دی چې د پښتنو نمایندګي کوي، ټولو ته به دا خواست او درخواست دي چې سیاستونه به کېږي. سیاستونه ډېر وشو، ډېر به وشي. دا موږ دوه نن ستاسو وړاندې یو. له خیره نن دواړه ثابت کوي، دا نن چې کوم دی دا هم ثابت کوي. وخت به یو ځای نه ودرېږي، خو بعضې معاملات داسې دي چې هغه سیاست نه بالا کوي. چې کوم معاملات د پښتنو د روښانه مستقبل، د پښتنو د ودانۍ، د آبادۍ، د ترقۍ لپاره ضروري دي، چې کوم مسلې زموږ د امن سره تړلي دي، د هغې لپاره زما په خیال چې ضرورت نن دا دی چې پښتون لیډرشپ خپل مشر کړي او بعضې اصول طی کړي، په بعضې بنیادي نقطو متفق شي، او که د هغې نه پس د هر چا حکومت راځي او هر چا ته اختیار میلاویږي، خو د حکومت پالیسي به هغه پالیسي وي چې په کوم پالیسۍ باندې د پښتنو مشران متفق شي. او که نه دغه شان چې موږ په خپل منځ کې تقسیم یو، زما په خیال کې نقصان او تش نقصان به زموږ په نصیب کېږي. ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم.